हाँ, पेज 24 باندې ټاپک دی تعمیر او مرمت کا عمل. اوس د بوډي ګروث چې څنګه کیږي نو د دې څنګه د عمل څنګه وي. متوازن غذا جسم के अंदर टूट फूट की मरम्मत करती है. ستا په بوډي کې چې څه بریک ډاون کیږي نو هغه څوک کوي؟ متوازن غذا. इससे सेहत बहाल रहती है. دې سره د ستا हेल्थ په ټیک ټاک روان وي. لحمیات تعمیر او مرمت والی غذا ہے. کم چې لحمیات وي چکناهټ والا خوراک وي نو په هغې کې دا غذا ډېر ښه رول ادا کوي. لحمیات से नई बाफ्ते गोश्त पोस्ट रग और पटे बनते हैं. دې سره organs ښه کیږي، غوښه ورسره زیاتیږي، رګونه اور دا نروز چې کوم دي ویسلز دي او نروز دي دا ورسره جوړیږي. اور पुरानी بافتوں کی مرمت ہوتی ہے. او کوم چې زاړه سیلز دي د هغې دغه ورسره کیږي او ورسره ټیک کیږي. اس کی کمی کی وجہ سے جسم کمزور ہو جاتا ہے. که چېرې دا کم شي متوازن غذا نو جسم به ویک شي، باڈی به ویک شي. انسان کا قد وزن عمر کے مطابق نہیں بڑھتا او د هغه چې کم گروथ دی د هغه د ویٹ مطابق او د هغه د عمر مطابق په هغه نه غټیږي. जिस्म में मुरम्मत न होने की वजह से चेहरा पर मुर्दा हो जाता है और इंसान तका तका रहता है. मखे दاسې دغه شانتي شي، پیکه شي और ऐसे रंग پیلو شي، زیړ شي और इंसान तका तका रहता है और इंसान बिल्कुल माने दमو تیرې ستلې والي پکې راشي. قوت مدافع इम्यून सिस्टम. इंसानी जिस्म के अंदर एक खुफिया ताकत होती है. د انسان په بوډي کې دننه یو سیکرټ انرژي وي جو دشمن جراثیموں کو مارتی ہے. کم چې بار نه پیتوجنس ڈیزیز راشي نو دی کل کوي، مړه کوي یې. انسان مختلف بیماریوں سے بچا رہتا ہے اور وہ خوشباش زندگی گزارتا ہے. انسان چې کوم دی د ډفرنٹ ڈیزیزز نه په دې بچ وي او هغه ہیپیلی لائف تیروي اور روزمرہ کی سرگرمیاں بھی اچھے طریقے سے سر انجام دیتا ہے. اور ڈیلی روٹین سره چې د کم کو کریکولر ایکٹیویٹیز کوي هغه ډېر ښه طریقې سره د روان وي. मजबूत व चुस्त जिस्म. मुतवाज़न ग़िज़ा खाने और खेलों में हिस्सा लेने से इंसान जिस्मानी तौर पर मजबूत व चुस्त हो जाता है. सही तरीके से खुराक कई और दे गेमों की हिस्सा अखली गेम्स कई स्पोर्ट्स कई द बॉडी बा टाइट हुई, मजबूत हुई, फ्लेक्सिबल हुई और सुस्ती और काहिली से बचता रहता है. और د سستین باډي کې به هغه سستوالی او هغه چې وایي ما کې دم نشته هغه به نه وځي. تازہ جلد د स्किन به फ्रेश وي. इंसान की जल्द ताज़ा होती है, वो ताज़ा दम लगता है, खुली लगी स्किन है बिल्कुल सफाई. जल्द को भी غذائیت मिल रही होती है ځکه چې د स्किन ته هم هغه دغه ملاویږي، خوراک ملاویږي، غذائیت ملاویږي. अगर ग़िज़ा मुतवाज़न ना हो तो जल्द पर मुर्दा सी लगती है. का मुतवाज़न ग़िज़ा न وي نو د رنگ مکمل زیړ شي او رنگ مکمل خراب شي د سکن. इंसान का रंग बुझा बुझा लगता है और रंग داسې مړ مړ وي، زیړ زیړ شان کلر وي. ताज़ा जल्द के लिए फलों का रस, जूस और साफ पानी का इस्तेमाल करना चाहिए. د फ्रेश स्किन لپاره جوسز او د اوبو د کلین واټر ضرورت وي ورته هغه استعمالوي، یوز کوي. قوت حافظه د چې کم آئی سائٹ دی دا مرخه کیږي. متوازن غذا سے دماغ کو بھی ضرورت کے مطابق غذائیت ملتی رہتی ہے. چې د ښه خوراک کوي نو د دماغ ته هم ښه دغه ملاویږي، خوراک ملاویږي، انرجی ورته ملاویږي. इंसान का हाफिज़ा अच्छा होता है, आई साइट खुली हुई और सीखने का अमल बेहतर होता है. और د چې کوم मेमोरी دا کوي هم د سره خکېږي ست ایریږي نه मेमोरी خوي. वो जल्द ही महारतों को सीख लेता है और अगर ढेर ज़र अगर स्किल्स दे की ज़िंदगी के हर मैदान में मेहनत करके आगे बढ़ता है और द लाइफ
په هر میدان کې د لارې په هر میدان کې دی مخکې ځي. اس سے علم و تحقیق کا عمل جاری رہتا ہے او دې چې کوم د خپل د ریسرچ ورک دی هغه جاری وي کنټینیوسلی روان وي. اگر غذا متوازن نہ ہو تو انسان کی یاداشت بھی کمزور ہو جاتی ہے. که د خوراک صحیح طریقې سره نه وي نو د میموري هم کمیږي، میموري هم لوست شي. کام میں لگن په کار کې دلچسپی. اگر صحت کا حامل شخص ہر کام محنت و لگن سے کرتا ہے، خو صحت والا کس کار په زړه سره کوي، خوشحالی سره کوي، یہی کام اس کی معاشی و معاشرتی ترقی کا بھی سبب بنتا ہے. او دا کار د ام په معاشی مطلب د چې کوم د انکم دی او معاشرتی ام په معاشره کې په سوسائٹی کې د ترقی سبب جوړیږي. اسے اپنی ضروریات کے لیے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا. هغه خپل ضروریات پوره کول لپاره د بل چاته لاسونه نه نیسي اور اپنی خاندان کی کفالت بہترین طریقے سے کرتا ہے او خپل خاندان په ښه طریقې سره هغه د هغې هغه ضرورتونه پوره کوي. یہ سب اچھی صحت کی وجہ سے ممکن ہے. دا ټول په ښه صحت باندې ممکن دي. جسمانی نظاموں کی بہتر کارکردگی. جسمانی نظاموں کو ضرورت کے مطابق متوازن غذائیت ملنے سے وہ معمول کے مطابق کام کرتی ہے. د باډي چې څومره آرګنز دي هغې ته د هغې مطابق خوراک انرجی ملاویږي. یہی نظام عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ بہترین کارکردگی دکھاتی ہے او د وخت سره سره د څنګه گروتھ کیږي د رپورټنګ هم ښه کیږي ورسره رپورټ سے ښه راځي. جسمانی نظاموں کے درست طریقے سے کام کرنے کی وجہ سے انسان کی صحت پر خوشگوار اثر پڑتا ہے. چې د باډي آرګنز ټول ټیک ټاک کار کوي نو د صحت هم هیلت هم خو ښکلي وي او خوشګوار ډېر ښه اثر پرې پروزي. اعصابي و عضلاتي تعاون. اوس د په اعصابو باندې څه دغه راځي په پټو باندې او په آرګنز باندې. متوازن غذا اور جسمانی سرگرمیوں سے جسم مضبوط توانا ہو جاتا ہے. اعصابی نظام بھی مضبوط ہوتا ہے. اس سے اعصاب و عضلات میں قریبی تعاون پیدا ہوتا ہے جس سے انسان چست رہتا ہے او د نروس سسٹم چې کوم دی هم ښه طریقې سره کار کوي نو دی د چې کوم نور فیلډس کې بیا دی مطلب خپل مهارتونه ښه طریقې سره ادا کوي. فاضل قوت. غذا میں نشاستہ ضرورت سے زیادہ ہو تو جسم میں چکنائی چربی کی صورت میں جمع ہوتی ہے. چې په باډي کې کله سٹارچ زیات شي نو د په جسم کې فیٹس په شکل کې هغه جمع شي. جب انسان کسی کام کو لمبے عرصے کے لیے جاری رکھے تو یہ فاضل قوت استعمال ہو جاتی ہے. باډي د چې کله د ضرورت شي نو خپل وقت مطابق باندې بیا دا استعمالی. خود اعتمادی اور مستقبل مزاجی. اچھی صحت کی وجہ سے انسان خود اعتماد ہوتا ہے اور ہر کام کو مستقل مزاجی سے سر انجام دیتا ہے. ښه خوراک سره انسان کې چې کوم دی هغه انډیپینډنٹ کیږي اور هغه چې کوم خپل کارونه دی ښه طریقې سره ادا کوي. مشکل سے مشکل کام اچھے طریقے سے مکمل کرتا ہے اور د گران کار ښه طریقې سره کار سره ادا کوي اور صحت مند زندگی کے لیے مثبت عادتیں اپناتا ہے اور د بیٹر لائف لپاره د پازیټیو کارونه ادا کوي. انہی سے صفات کی وجہ سے انسان زندگی میں بہتر کارکردگی دکھاتا ہے اور د دې ښه کارونو سره انسان په زندگی کې بیا ښه کارکردگی کوي. متوازن غذا اور اچھی صحت کا آپس میں گہرا تعلق ہے. د ښه خوراک او د ښه صحت د یو بل سره ډېر کلوز ریلیشن دی. متوازن غذا کے بغیر اچھی صحت کا وجود ناممکن ہے. د ښه خوراک نه بغیر د ښه صحت وجود ناممکن دی.